ټول صوبه کې په جوماتونو کې د جمعې په مانځه بندیز لګېدلی شوی دی. دا فیصله آیا ولې وکړه شوه او سوات کې به دا څومره لکه په دې باندې عمل کېږي؟ موږ وکتل تر اوسه پورې خو خلک دې ته تیار نه دی چې بیا هغه منظور راځي. نو د یو مشر په حیث یا د ملاکنډ ډویژن مشر په حیث څه وایي داسې دی جی چې پرون حکومت نوټیفیکیشن صوبایي حکومت د مونږه هغې واستلو چې جماعت به کلاوي، اذان به دنې کېږي او لمونځ به پکې کېږي، خو ای سوشل ډسټنسنګ په بنیاد باندې با خلکو ته دا اپیل شوی دی چې هغه جماعتونه ته رانه شي. تر اوسه پورې موږ ته د عوام نه موږ چې کوم علما کرام دي دوی د خدای ډېر عزت وکړي، ډېر د حکومت د پالیسي سره دوی حامی کړی دی او خلکو ته ویلي دي چې یار دا په اسلام کې د موږ سره په مختلف ادوار کې مثالونه پراته دي او حدیث ته چې چېرته وفات او داسې بیماری راشي نو ځان به سوشل ډسټنسنګ به ساتي. بل زه تاسو ته دا خبره کوم چې دا په ټول نه اخري کې دا نوټیفیکیشن د موږ په صوبه کې شوی دی. په دې نه مخکې دا په سند کې شوی دی، په بلوچستان کې شوی دی، پنجاب کې شوی دی او دوی د بھرپور تعاون مظاهره کړی دی. نو امید دی چې پرون نه تر اوسه پورې تر اوس وخت پورې ماته چې کوم فیډبیک ملاو شوی دی ډېر زبردست دی. د علما کرام دا خدای ډېر زیات عزت وکړي چې موږ کومه صوبایي حکومت پالیسي دی په هغه باندې دوی ویلي دي چې موږ به مان او ان په دې باندې عمل درآمد کوو. او ما د ملاکنډ ډویژن عوامو ته دا اپیل دی چې په دې کې د موږ سره تعاون وکړي. دا چې کوم دا چې یو غیر اسلامي فعل نه دی چې موږ اپناو کړی دی، دا د اسلام او د سنت او د اسلامي مثالونو په بنیاد باندې حکومت دا نوټیفیکیشن استلی دی. زه ټولو ته دا اپیل کوم، ټولو ته دا سوال او دا خواست کوم چې په دې باندې عمل درآمد وکړي. سر چونکې دا د وزیر اعلی جی ہوم ډسټرکټ دی، فیډرل منسټر هم دی، خلک ډېرې زیاتې ګیلې لري شو چې هغه هلته بیزي دي چې د هغو دلته وزټ نه کوي. نو د هغو طرفه څه انپوټ دی، ستاسو سره څه کوارډینیشن کېږي او ملاکنډ ډویژن کې تر اوسه پورې څومره چې دی ستاسو سره تعداد څومره راغلی دی، څومره کسان چې دی؟ ګوره موږ یوه ډېره زیاته خوشقسمتي دی چې نن په وفاق کې د موږ فیډرل منسټر مراد سعید صاحب ناست دی، وزیر اعلی صاحب چې هغه د ټولې صوبې وزیر اعلی دی خو تعلق د سوات او د ملاکنډ ډویژن نه دی. دغه د موږ خوشقسمتي دی. ما روزانه د مراد سعید صاحب سره په فیډرل منسټر چې دی دغه سره ما رابطه دی. د سوات چې کوم مسلې مسایل دي هغه زه دته غږوم او د فیډرل ګورنمنټ نه چې څه لکه امداد دی او انشاءالله اغدا پروګرام دی چې خلکو ته بھرپور امداد مر سره وشي، یو غریب هم پاتې نه شي او په ټولو نه زیات چې په عزت طریقې سره اخته په خپل کور کې سیز ملاو شي، بجای دا لکه مخکې دلته چې څنګه آی ډي پی جوړ شوي او په لاینونو کې دوی ودرېدل او د دوی چې کوم غو عزت هغه مجروح شوی وایي چې انشاءالله دې ځل ته به هغه خبرې نه وي هغه وایي. دغسې هره دویمه ورځ تقریبا وزیر اعلی صاحب ډېر مصروف دی نن سبا، خو د ما د ده سره خبرې کېږي او چې د کوم مسلې مسایل دي هغه موږ دوی ته وړاندې کوو او الله تعالی په مهرباني سره نه موږ ته داسې فلحال چې کوم حالات دي د یخ په مطابق نه موږ ته میډیکل چې کوم سپلایز دي هغه هم جاری دي او چې کوم دا اوس اکنامک پیکیج چې پاکې بعد غربا سره امداد کېږي دا یې 5-6 ټایمز دا زیات کړی دی او انشاءالله دغې ثمرات په دا 3-4 ورځو کې به شروع شي او دې نه به انشاءالله د سوات عوام په عزت سره او په ډېر ښه طریقه سره به مستفید کېږي انشاءالله. ملاکنډ ورا صورتحال څه دی اوس دی؟ ملاکنډ چې داسې دي چې ټوټل موږ سره چې کوم سسپیکټس مشکوک چې ما خیال ورته وایي 271 کیسونه مو راغلي په هغه کې 148 نیگیټو رپورټس راغلي دي، لږ څه د لیبارټري ټیسټونه پاتې دي، هغه ریزلټ ته موږ انتظار کوو او 20 چې دي دا کنفرمډ کیسز دي. په دې کې داسې دي چې موږ چې دي 47 آیسولیشن وارډز په ملاکنډ ډویژن کې جوړ کړي دي. په دې نه علاوه 65 کوارنټین فیسیلیټیز په ملاکنډ ډویژن جوړې کړي دي چې په کمرو کې د یخ تعداد 1226 راځي او په دې نه علاوه چې کوم میډیکل سپلایز دي چې ډاکټرانو ته پکار دي یا دوايانې دي فلحال د موږ سره هیڅ کمی نشته دی، د موږ سره موجود دي. او په دې نه علاوه په ټول نه زیات ضروري خبره دا دی چې موږ ته کوم وفاقي حکومت او صوبایي حکومت 15,000
166 چې کوم د پاکستان نه بار موږ پښتانه ورونه چې د ملاکنډ ډویژن سره تعلق و هغه لیسټ یې راکړی دی 15166 کسانو په 15166 کسانو چې 12501 ته د موږ میډیکل ټیمونه دوی کورونو ته ورغلل دوی یې چیک کړل چې آیا په دوی کې کروناوائرس شته او که نشته دی او د هر یوه رپورټ چې دی دلته هم سبمټ شوی دی او موږ صوبایي حکومت ته هم ورکړی دی چترال عوام دپاره څه پیغام دی چترال باندې به زه دا وایم چې چترال کې دوه اضلاع دي یو اپرچترال دی بل لوئرچترال دی تاسو ته پته شته چې چترال چې کومه جغرافیا دی دا د صوبې موږ صوبې 24% علاقه چې دی دا د چترال دا دوه اضلاع کې دي نو چترال خلق د دوی دا نه ګڼي چترال موږ دپاره په ټول نه غټه پرایورټي ایریا دی پرایورټي ایریا څنګه دی چې تقریبا 6 ورځې کېږي چې موږ د 6 ورځې نه بلکې زیاتې کېږي چې موږ د ګلګت بلتستان سره کوم بارډر دی په شندور باندې یا نور داسې علاقې دي عام مکمل طور باندې په دې باندې آمد و رفت مونږه بند کړی دی نه د دې ځای نه څوک چترال ته ګلګت بلتستان ته تللی شي او نه څوک د ګلګت بلتستان نه چترال ته راتلی شي یوه دویمه مونږه ټنل مونږ چې کوم ټنل دی په دې کې هر یو چترالی چې راشي که هغه ماشوم وي که ښځه وي که سړی به 14 ورځې په کوارنټین سینټرز کې تیروي او بیا به چترال ته انټري کوي چې مونږ دا تسلي وکړو چې د سره د کرونا وایرس کیریر نه دی نو دیو جنا ما چترال خلکو ته اپیل دی او دوی تعاون هم کوي د موږ سره چې کوم چترالیان مونږ ورونه د چترال نه بار دي یا پېښور کې دي یا کراچۍ کې دي یا پنډې کې دي یا نورو علاقو کې دي چې مهرباني وکړي چې ادم الته کې اوسي او چترال ته د راتګ کوشش ونه کړي په لار کې رکاوټ سم ډېر دي او په دې نه باوجود که دا ټنل ته ورسېږي نو 14 ورځې بعد ما په کوارنټین سینټر کې دای تیروي او بیا به دته اجازت وي چې دای چترال ته داخل شي اخر نه یو میز پیغام پښتنو ته د ملاکنډ ډویژن سوای په دې موقع کې دونه کریټیکل سچويشن دی خاص کر لاک ډاون باندې خلک ترتیب کوي چې ګوره داسې دی دا میسج به وروسته وایي یو کوېسچن زما دا دی چې تاسو ورځ به هم دا جوماتونه بند دي او که نه دي او په دې کې تاسو علما په اعتماد کې اخیستي که نه داسې دی جي چې ما کله هم دا جماعتونه به بالکل بند نه وي ما خو تاسو ته ووایي چې دې نه به انشاءالله اذان هم کېږي په دې کې بل لمونځ هم کېږي خو موږ یې تعداد محدود کړی دی وقت د ضرورت سره دا ټول پاکستان ټول اسلامي دنیا کې دا پالیسی دی موږ دا وایي چې یو به د مسجد جماعت امام وي مؤذن به وي خادم به وي دا 4-5 کسان به وي لمونځ به هم کېږي اذان به هم د دې نه کېږي خو اوس د وخت ضرورت دا دی او اسلام موږ ته دا مثالونه په پرېښي دي چې څه وخت داسې آفت داسې کیسې راغلی دي نو سوشل ډسټنسینګ خلکو ته ویلي دي چې تاسو لمانځونه په خپل کورونو کې وکړئ مثال کے طور پر یو کس به بیمار وي او نور چې کوم جماعت ته چې کوم مونځ ته راځي به ټیک وي د یوه کس نه به ټول جماعت بیمار شي نو په دې بنیاد باندې د موږ صوبایي حکومت د موږ فیډرل حکومت او بل ملاکنډ ډویژن چې دی صرف د ملاکنډ ډویژن کې نه دی شوی صرف د موږ په صوبه کې نه دی شوی په ټول ملک کې شوی دی او په دې کې بیا چې وګورې په موږ په صوبه کې په ټول نه آخري کې دا نوټیفیکیشن شوی دی دا نوټیفیکیشن پرون شوی دی او تر اوسه پورې چې ما ته کوم فیډبیک راغلی دی موږ علما کرام موږ سره भरपूर تعاون کړی دی او ان شاء الله دا تعاون به همدغسې دوی جاری ساتي دی ما امید ہے سوال جو کہ پوچھا جا رہا ہے کہ احمد شہزاد کو کہیں پر بھی نہیں روکا گیا ملاکنڈ ڈویژن میں سوائے چترالی کے دیکھیں جب یہ ملاکنڈ ڈویژن میں آیا ہمیں رپورٹ سے کہ یہ کالام بھی کیا تھا اپردیر بھی کیا تھا پہلے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ آیا ہوا جب ہمیں پتہ چلا اور ہماری جب یہ پالیسی آئی ہے کہ ہم نے ٹورسٹ کو ملاکنڈ ڈویژن میں بین کیا ہوا ہے تو صرف احمد شہزاد از ناٹ این ایکسیپشن کہ احمد شہزاد کے لیے کوئی ہم نے اسپیشل برتاؤ کیا ہے ہم نے اس کو جو ہے جیسے اور ٹورسٹ کو جیسے اور پاکستانی ٹورسٹ یا انٹرنیشنل ٹورسٹ کو ہم نے ملاکنڈ ڈویژن سے باہر نکالا ہے اس کو بھی ہم نے ایسے ہی ٹریٹ کیا ہے آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ لواری ٹنل پہ چترال جانا چاہتا تھا تو ڈی سی سے اس نے بات کی اور ڈی سی نے مجھ سے بات کی اور ہم نے بالکل صاف انکار کر دیا اس کو ہم نے چترال میں داخل ہونے نہیں دیا یہ سب آپ کے سامنے ہے
سر وړو غونډې میسج څور کوي خلکو ته خپل طرفه چې چونکې لاک ډاون دی جزوي لاک ډاون دی سب میسج بل به دغه څه د بیک ګراوند کې چې خلک یریږي چې یاره موږ به سفر موږ به سک کوو د لږې به مړ شو او دا که نه دغه کار دی. ګوره ما د ملاکنډ ډویژن عوامو ته دا اپیل دی چې اول خو دا کوم آفت کومه بیماری راغلی دی دې علاج تر اوسه پوره په دنیا کې نشته دی. نمبر 1. دویمه کیسه دا دی چې په دا دنیا کې که طاقتور ملک نو هغه امریکا و او نن په ټول نه بد حال په دنیا کې هغه د امریکې دی. موږ غریب صوبه ده، غریب ملک دی، غریب خلک دی، موږ هغه وسایل نشته دی چې کوم په نور ملکونو کې دی. موږ یو د الله تعالی پاک اسرا دی او بل موږ صوبایي حکومت د موږ فیډرل حکومت د موږ فیډرل منسٹر کا د مراد سعید صاحب دی یا د موږ وزیر اعلی صاحب دی. زه به د ملاکنډ ډویژن په متعلق دا وایم چې دوی بھرپور امداد دوی انټرسټ دلچسپي دی چې دلته میډیکل فیسیلیټیز هم زیات وي، د خلکو ته اکنامک تکلیفونه هم نه وي او اوس کوم اکنامک پیکیجز راغلي دي عام په ترجیح بنیادو باندې ملاکنډ ډویژن د سوات عوام ته ملاو شي. په دې نه باوجود امام تاسو ته دا پیغام دی چې د موږ چټکارا د مرض نه ازادي یو بنیادی اصول دی، یو بنیادی کار دی که هغه موږ وکړو نو دا تکلیف موږ ځان ته کمولی شو. دا دی چې مهرباني وکړئ په خپل کورونو کې دننه اوسئ، بار ما راوځئ بازارونو ته میدانونو ته. په دې کې د موږ چټکارا دی کني خدا نخواسته که د ایټلی په شان، د یورپ په شان، د امریکې په شان، د چین په شان په طریقه باندې دا مرض دلته راغی نو دا به ډېره غټه تباهي وي. نو زه خپل کشرانو ته، خپل مشرانو ته، خپل خویندو ته، خپل مایندو ته، خپل علماء کرام ته، خپل سیاستدانانو ته چې څومره د موږ د سوسایټي موږ د معاشرې کسان دي دې ته دا اپیل دی چې برای مهرباني په خپل کورونو کې دننه اوسئ. ټیک دی په دې کې تکلیف دی خو بل تکلیف په دې نه ډېر غټ دی.